كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة البقرہ آیت نمبر 170. مخی مضمون ذکر شوی و الہکم الہ واحد. ستاسو معبود لائق د بندگی دا یو الله دی. بیا ور پسې ذکر وکړه یا ایها الذین آمنوا کلوا، اے ایمان والو تاسو د پاکیزه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تاسو بدزان حلال او حرام نه جوړوي چې الله رب العزت کوم سيزونه حلال ګرځولي او پاکیزه سيزونه دي نو تاسو استعمال کرا واستي شی ته حرام مو آئے، ځکه په دې حرامو کې مبتلا کول کوشش دا شیطان کوي. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. نو دې آیت کې اوس دا ذکر کوي چې تاسو به حلال او حرام د کوم ځای نه معلومه وي. لکه ته په دې معاشره کې جون کې نو د حلال او حرام معلومات بتا ته د کوم ځای نه کیږي، نو دا غي د پاره امر کوي په اتباع د قران او د سنت سره، چې تا ته به حلال او حرام د قران او سنت نه معلومي. ځکه چې کله د مشرکین ته ویل کیږي چې الله تبارک وتعالى کوم دین په خپل پیغمبر باندې نازل کړي دی دا غي تابعداري وکي، نو مشرکین سوي چې مونږه هغه کار کوو چې زمونږ پلار نیکه کم کړي دی، مونږ د خپل ابائی ترتیب، ابائی دستور، ابائی رواج دا نه پریدو. دا خو د مشرکینو کار دی. ښا الله اکبر کبیره. او دی مشرکینو با د خود ساخته معبودانو بندگی کولا، دارنگی دیوی غمون نشو پریخاو دی، رسم و رواج دی نشو پریخاو دی. نو اللہ تبارک و تعالی پا دی بانی رد کئی. نو دلتے حال بیانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې دی تأویل شي اتبعوا تابعداری کوي، د څه تابعداری وکوي؟ ما انزل الله، د هغه څه چې نازل کړي دی الله، کاغه وحی خفیدا که وحی جلیدا، هغه وحی مطلودا که هغه وحی غیر مطلودا. ما انزل الله کاغه قرآن دی او کاغه احادیث صحیحه دی. ما انزل الله کې دواړه را لخوا هغه چې نازل کړي دی الله او د پیغمبر علیہ السلام بارک دا قرآن وی ما ينطق عن الهوا. پیغمبر خود ځان خبره نه کوي کنه، پیغمبر ته الله وی لتبین للناس، تبد دی قرآن خلقو ته وضاحت کې، دغه وضاحت دویم نوم د احادیث د نبی علیہ السلام. په دی وجہ هغه خلق په مغالطه کې پراته دي چې هغه وی مونږ صرف قرآن منو احادیث نه منو. د احادیث منلو نه بغیر د دې پلارم په قرآن عمل نشي کولی. بیا به د موزم لاس وینځي، د موز رکعاتونه په قرآن کې شته، د موز رکعاتونه، د موز وختونه، دارنګې د نور د شرعي احکاماتو چې قرآن داغي حکم کړي دای تفصیلات احادیثو کې بیان شوی دي. لکه د غلاګر سړی او د غلاګر خزینه لاس کټ کا، دا بسونه مقدار مال چې پټ شي نو بیا به لاس کټ کې، او خیلاس بکټ کې، گگس لاس بکټ کې، او که یو سړی غلاو کا یو پیرته یو لاس کټ شو، بیا ته نه بیا لاس کټ شو، پدریم ځل غلاو کا. قرآن کې خو الله چې لاس ته کټ کو، خدا غلاس نشتا، بیا بس کې دا وضاحتونه حدیثو کې دي. دا په قرآن کریم کې ډېر آیتونه دي
بلکې په هر صفحه د قران کې داسې آیتونه دي چې بغیر د احادیثو نه مونږ ته دغه فهم نشي حاصلې دي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا به وقوفان ووی دا صحابه کرام کم یو سی زواړول د مخکنه قبله نه. د دې مخکنه قبله نه څه مراد دی؟ احادیثو کې تذکرہ راغلی ده. دا رنګي ډیر آیتونه دي. دا د دې دور یو لویه فتنه ده او ردین ډیر زیات خلق متاثر دي. بس چې قران کې سراغلی نو الله وی منځو کنه منځ خو دوا ته وي، بس دواو کدا منځ ته کنه پنځه وخت منځ پکې چاره وسته بیا دې منځونه هم نه کوي ښا. بس واتو الزکات، زکات ورکانو 1 روپیا درې چاته ورکه، بس دا زکات ته کنه کار ټیم دی ورکه، بیا د زکات نه انکار وکي ښا. نور ډېر داسې خبر شته. بیا د قرآنی د مضبوط عقیدو نه منحرف شي. قرآن کې د معراج تذکرہ راغلی، منکرین حدیث د معراج واقعا نه مني. هو قرآن کې راغلی دا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دې مسجد اقصی نه به د مدینه منوره مسجد نبوي ته مراد علی چې پاکی د اغازات لره چې خپل بندې د شپې بوتلو د مسجد حرام نه مدینه منوره مسجد نبوي ته. نو هغه وخت کې مسجد نبوي چرته و؟ مسجد نبوي ته مراد علی. خو به هر حال ته په ما انزل الله ځان پوي کا، نو د انکار حدیث پیتنه باندې مخه تراجه. قرآن خو عجیبه کتاب دی کنه. زار شه د هغه علماو نه د هغه تحریکونو نه چې خلکو ته وي دا قرآن زده کې او قرآنی تعلیمات عام کې. ستا سوچ او فکر د قرآنی تعلیماتو جوړ شو کنه، نو قرآن تا ته وګوره په منکرین حدیث باندې رد مخه ترالو. نو الته چې ته لومبه سفاره الف لام میم شروع کې سورۃ البقره شروع کې نو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د ختم نبوت راغی. نو ختم نبوتم قرآن، د صحابه کرامو شانم قرآن، د قیامت عنوانم قرآن، د رسالت عنوانم قرآن، ناموس رسالت قرآن ذکر کئی، دفاع صحابه قرآن ذکر کئی. نو لہذا دا یو ډیر مل تحریک دی چې د قرآنی تعلیمات عام کول ښا. دا یو ټکی تیراواله پای پسې ورځو نور څه پځه پرېدا عقیده مقیده پکې مټه سوا. نو دا وګوره وایذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کله چې دی ته ویل شي تابعداریو کې د هغه څه چې الله دی را لېږلي، نو دی سوی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مونږ ما انزل الله ته نه راځو، بس زما لیډر او زما مشران او زما پلار او ابا او اجدادو چې سکړي مونږ هغه کوخه. ځکه ډیرو خلکو د خپلو آبا او اجدادو لډراو نه خدای او رسول جوړ کړي. ته ورته وی الله دا وی دا الله رسول دا وی دی زما د لیډر ترتیب دغه دی، زما مشران داسې نه دي کړي. اوسم د دنیا خلک په غلطو رواجونو کې په شرکونو کې اخته دي، وی زمونږ پلار نیکه به داسې کول. ته ته ډېر وایه الله داسې وی دا الله رسول داسې وی، هغې وي نه داس خاتونه زمونږ پلار نیکه کړي وه. ته ورته ډېر وی د قبرونه تاوېدل مه کوئ، زمونږ پلار نیکه داسې کوله. ته ورله وی دا نظرانې او منښتې درګاهونو ته مه وړئ، وی زمونږ پلار نیکه داسې کوله. هغه ټول عمر په ذلت کې تیر شي ښه. غلط رسمونه، ګنده رواجونه، خرافات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کله چې دی ته وویل شي تابعداري کوئ په باره د هغه څه کې چې الله دې رالېږلي، دی وایي بلکې مونږ تابعداري کوو د هغه څه الفینا چې مونږ موندلي په خپل مشران. الله اکبر کبیره. چې مونږ مسلمانان چرته داسې ونکو ښه، چې مونږ ته خبره وشوه الله داسې وایي د الله رسول داسې وایي، نو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس ٹھیک شو جی. ستا پلار نیکه، ستا مشران، ستا لیډران، ستا مشران هغه د هغې مطابقي، بس ټیک ده. که د هغې نه لږ منحرفي پای کې نه مرګري. نن زمونږ مسلمانان په دې جنجال کې په دې جنجټ کې انختی دي چې هر سړی همغه خپل ير د لیډر دا پالیسي ده. نو
الګه کدا پالیسی د قران او سنت خلاف نو بیا د قران او سنت خلاف پالیسی کې د چا تابعداري مکوا ورنه دا د هغه خلکو مشابهت کې بیا راځي. الله اکبر. په دې باندې زموږ په معاشره کې څونه جګړې کیږي. یو وی زما د پارټي لیډر داسې وي او بل وی نه داسې وي، بل وی ستا لیډر خري، بل وی زما لیډر خري، ایو بل سره پارخته شي په جګړو شي. ها الله رب العزت فرمایي او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا يهتدون. اگر چې د دې مشران نه پوي د پایسته نه پسملار روانو، بعضې پوی خلق راولګي، نو دا آیت چې څوک مذاهب اربعه دای تشریحات او ترجیح ور کوي کنه، دا آیت اغي سره ولګي. وی ګورغه مشرکانو بم وی چې نتبع ما الفینا علیه آباءنا، او انن خلق وی چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو، د امام شافعی په مذهب یو، وی دا خدای سره مشابهت دي. وتوی مولوی سیبو لګ چشمه ورتوا چوا او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا يهتدون. دلته کې الله فرمای اگر چې دې مشران لا یعقلون او لا يهتدون، نو آیات دا ائمه اربعه دا لا یعقلون او لا يهتدون غني څونه ظلم دی. لکه ستاره د خبرې نه دا معلومه شوا چې دا ائمه اربعه یا نور ائمه چې په دې ملک کې دارنګ نور بعضی ممالکو کې دا مذاهب اربعه دا غي فقه چلیږي، د پوروي مسائل ته ترجیحات اغا راجح سو غني، نو ته دغه خبرو دا په دې آیت سره لګي، دا خو غړ ظلم کې، دا خو دلته د مشرکین رد دی او دا غي مشران لا یعقلون او لا يهتدون دي، او د دې او د آی په میس کې ډیر غټ فرق دی. خو چون کې قیاس منی نه پخپلا، نو چې قیاس نه منی نو بس بیا قیاس هغه باطل قیاس او فاسد قیاس هغه کوي په خپل بیا، نو دا د تقلید سره دا آیت نه لګي. خاصه پوروي مسائلو کې د یو امام تقلید. البته که چرته قرآن او سنت کې دا راغلی چې زنا مکوي او یو امام ویلی چې او زنا کوي، نو بیا به دا شرک. ځکه ائمه خو د قرآن او سنت خلاف تا خبره نه کوي، هغه ته د قرآن او سنت د بعض خبرو هغه ایکسپلینیشن کوي، تشریح نه کوي. ائمه تشریع نه کوي، شریعت نه جوړي، ای تشریح کوي. بعض خلک په تشریح او تشریح کې فرق غریبانان نشي کولی، او بیا چې ته د هغه خپل فقه وګورې نو پای کې هغه خبرې چې کړي بیانول نشي ښه چې دا ناروا کارونه چې قرآن او سنت کې نه من راغلي دا وی خیر دام پکې خیر دی بیا، او دا غران له جدا عنوان دی. او لو کان آباؤ مگر چې مشران د دې لا یعقلون پویدل پایس ولا يهتدون پسملار روانو، و اذا قیل لهم هر کله جدي تویل شي تبعو تابعداریو کې دا غس چې الله دې نازل کړي، قالو نو دی وای بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه طریقې چې مونږ لري په خپل مشران، اگر چې مشران د دې لا یعقلون نه پوی د پایس ولا يهتدون نه پسملار روانو.